بسم الله الرحمن الرحیم. دا د یو خیارونو عقلمندو خبره ده. لا تدفعن عملا عن وقته فإن للوقت الذي تدفع إليه عملا آخر ولست تطيق لازدحام الأعمال لأنها إذا ازدحمت دخلها الخلل. इस नन वाला कोर साहब वो बनी माँ परेगा दा आज का काम कल पर न छोड़ो उर्दू की दा खाल डेर यही अगवा जदाई सबब खपल कोर द तपीख वी नन वाला दा पोर बोंदी को डिम्बोर बुशी ازدحام ورکی روشی بیا طاقت نه لري بیا د نه ګډوډېږي نیم به د کړی نیم پاتې نقصان ورکی رسی. امام محمد رحمت الله علیه والا خبره ده خو ډیره مشهوره ده همداسې علماو نور فرمیلي ده څه د نن والا کور سبب نه هیڅ کله ما پرېږده ده څه د نن والا رښتیا ووي که بیا رښتیا و نن والا کور نه ده هسې ځان ته به نه پیدا کوې. ستة لا تفارقهم الکآبة دې څه شپږ کسان دي دو کله په سکون کې نه وي همیشه خفا وي په غم کې اخته وي تکلیف ورته ډېر وي اکثر خال تپوس ډېر کوي چیرې زړه مو د غمجان وي نو دغو شپږو کسانو کې ځان مان وباسي که نه بیا به نه وي غمجان که څوک غمجان وي ځان د لږ چیک کي ځان یې سره وکړي که دغو شپږو کې داخل وي که نه پوه شه زه دې ځکه زړه غمجان ده شاید بیا ځان نه لرې کړي. نمبر 1 الحقودو کې ناکاح سړی څه ده دا په سکون کې نه وي دا په تکلیف کې وي او همیشه دپاره غمجانې که څوک د سیالاتو کې وي ځان نه کینه وبسي بس غم نه به هلک شي انشاءالله. نمبر 2 الحسودو حسد کوونکه سړی یو کې ناکاح وي که مینا انسان وچ پوچه خلکو سره نه لګېږي چېرې دا ویلې په داسې ده و داسې ده یو حاسد سړی وي حسد دې تیل شي څه وچ پوچه چوک د چو سره نه کوي و نه مخکې شي الله سره پیدا کېږي یا څه نعمت ورسره شي باندې شي دي نه هغه نه بد پیدا کېږي کنې وچ پوچه نه کېږي. دریم نمبر و فقیر قریب العهد بالغنا دریم نمبر هغه کس ته چې شي غریب اوي فقیر اوي او چې شوي څه وخت یې نږدې مالداروالی ته چیرې شي مالدار شي وغیره نه داسې ټیم کې چې دا ډېر غمجان وي چیرې کله به سره ډېرېږي څه ورته نږدې کېږي څوره که نه مغرو سره غم ډېرېږي دا قدرتي خبره ده. څلورم نمبر و غني یخشه الفقر څلورم نمبر هغه کسه سکون کې نه وي مالداره خو داسې حالات ورباندې راشي که نه څه د مال په ختمېدو باندې شي لکه وینه چې شته څه اخته شي غریب فقر نه اوس ډارېږي چیرې د حالات مو څنګه دوره لاندې راغلل ډېر ډاون شول نن سبا نو مخکې پوسه و که نه اوس په وړاندې لنده کېدو شو دا به ډېر غمجان وي نو دې څه فقر نه ما ډارېږي دې دپاره کوم تدابیر د مغه د خپل کي. پنځم نمبر کوم کس داسې وي چې هغه په سکون کې نه و طالب رتبة یقصر عنها قدره یو سړی د یوه مرتبه غواړي ښه د هغه وله دا دانه که نه غوره ته څه شته غواړي تا سره غوره اهلیت نشته صلاحیت در کې نشته او چې کوم شی ته غواړي هغه وله تا سره هغه څه نشته قدرت نشته نو که داسې مرتبې پسې ساري بیا به د سکون خاتم یارې مو پلنکۍ عهدې به نه کېنوئ ته یې دې لایق نه یې دې وله کار نشي سمبلول یارې د موته خال ولې دوره درجه نه رکې کېدای شي تو کې په صلاحیت نه وي که نه ما خفه کېږه ډېر پرېږده دا سوچونه خپل حالاتو کې ګرځه. شپږم نمبر کس وجلیس اهل الادب ولیس منهم کوم کس اهل علم سره کینی یا اهل ادب سره کینی خو دا ادیب نه وي عالم نه وي پوه کس نه وي نو جواته خبره دی به سکون بیا وړو شوي داسې خلکو سره کینی بیا بنده شاید ځان سره جواهر گواهر لري کنې بیا خو وخت نه تیریږي. 134 نمبر د عقلمندو او د هوشمندو خبره ده حسن الخلق یوجب المودة وسوء الخلق یوجب المباعدة والانبساط یوجب الموانسة والانقباض یوجب الوحشة والکبر توجب المقت والجود یوجب الحمد والبخل یوجب المذمة. ډېرې بهترینې خبرې یې که کوم سړی غواړي چې خلک سره مینه شروع کړي
ملګري را سره مینه شروع کړي، کسان را سره مینه شروع کړي څه ښو اخلاقونه د کور واخلي، ځکه چې دا ښه اخلاق داسې شی ده چې دا مینه خپله باندې راکینج کوي، مقناطیس ده. او بد اخلاق سیده د خلکو نه لرې کوي. هر سړی به درنه کناره کشه کېږي، هر سړی به درنه امان غواړي، سلام علیکم یایي، خال دا اکثر ځکه یایي چې د نږدې ورسره ډېر نشه ښیه. او که کوم سړی غواړي چې خلکو سره دې تعلق زر جوړ شي، مینه محبت یې ورسره جوړ شي، نو بیا کلو تندی به ساتي او خنده پیشاني سره به خلکو سره میلاویږي، نو بیا دا زر تعلق جوړول شي وځي کې. نرمۍ نه به کور خلي، په زوره باندې ځان که غټولي کې راولي کېدای شي چې هغه ونه ځان غټ کړي، بیا تعلق نشي جوړېدی، نوښتېږي ډېره. که کوم سړی بیا ټوله ټنډه ساتي، نو داسې سړي نه سړي وحشت کېږي، قدرتي خبره چې خوله دا بند وي، خواندیان عجیبه غوندې کیفیاتو کې اوسي، داسې سړي ته څوک داسې نشي ورتلی روبي ورکړي که نه. او که کوم سړی تکبر غرور کې وي، نو دې باندې خلکو بغض ډېر رسي، دا سړی به مبغوض وګرځي، سړي ته به سپک وي، خلکو به سره نفرت پیدا شي. که کوم سړی غواړي صفتونه هم ډېر شي، نو هغه ته پکار د سخاوت نه کور واخلي، سخاوت سره دا شی به پیدا کېږي. که کوم سړی غواړي چې نن نه بعد ما بدۍ شروع شي، بخل نه د کار شروع کړي، تر دې پورې چې څوک ورته هېڅ کانې اوبه راوباسي ورته هېڅ ساه دې ځي نه. قال حكيم الإحسان قبل الإحسان فضل وبعد الإحسان مكافات وبعد الإساءة جود والإساءة قبل الإساءة ظلم وبعد الإساءة مجازات وبعد الإحسان لوم. قیمتي خبره کړې و حکیم یلی دی، هوښیار دانا سړي یلی دی څه ښېګړه د ښېګړې نه چا سره مخکې وکړي که نه، دا یو فضل د تو طرف نه. یو سړی د تو سره ښېګړه نه یې کړي که نه، تو سره وکړل، دا خو تو طرف نه فضل شولو که نه. خالصې څه لږ فضل را باندې وکړه، د الله تعالی نه د موږ فضل هر څو ته نه غواړو، که څو سپرې چو نه یلی خدای احسان را سره وکړي، ځکه چې احسان کله چو سره ته کوې، تا نه به احسان غواړي، مفته کې څوک نه کوي چو سره شیان. خو دا فضل یې داسې شی ده که نه چې د مخکې نه تو سره چې نه یې کړي درته میلاو شي. د مو الله ته ځکه هر څه تیز خدای فضل و کرم را باندې وکړي. د فضل و کرم نه ځکه ته غواړې ته کوم داسې الله سره ښېګړې کړي، تو خو څه ښېګړې نشته الله سره. نو که ته یو انسان سره ښېګړه کوي، دین یاد باندې چې دینه زه ښېګړه نه غواړم، بدله نه غواړم، دې سره نن رسه مدد وکړه، پلانکی شی وکړه، دا وکړه، خو تو ښېګړې تمه ونه نه وي، دا تو طرف نه فضل شو، ډېر اوچته درجه ده. که بیا تو چا سره ښېګړه وکړه، هغه د سره ښېګړه کړې، دا بیا بدله شوله، صرف د بدله ورکه هېڅ کمال د ونه کړلو. که بیا یو سړی د تو سره یې بدۍ کړي ده که نه، بیا ته ورسره ښېګړه کوي، د تو طرف نه سخاوت شولو، لویه سینه ده ده، لوی زړه ده ده، داسې کوي، داسې مشکل د هر سړی نه شي کول. ښځو ته بدۍ ښایي، که ته یوه سړي سره بدۍ وکړه، د بدۍ نه مخکې تو سره هېڅ بد نه یې کړي، تو سره بدۍ وکړه، دا تو طرف نه ظلم شولو. ظلم اندي ته ویل شي که نه، چې تو سره هغه څه نه دي کړي، بس تو ته بد رسوي، دا ظلم د تو طرف نه. که بیا تو سره هغه بدۍ کړي ده، تو سره بیا بدۍ کوي، دا د بدله ورکړله د بدۍ. که بیا زیات کام دې کړي که نه، که کمه بدله دې ورکړه، خو ښه خبره یې، که زیاتی دې وکړو، دې به درنه تپوس کېږي. یو سړی ده زیاړه یې وکړي، یوه ورته میلاو شو، خیر ده. که دویمه دې که یا د ځان نه شی زیات کړو یا ظلم دې وکړو، دې به درنه بیا تپوس کېږي، او کوم د سر برابر کړي هغه خیر ده. که بیا یو سړی د بدۍ د ورسره وکړله، تو سره یې ښېګړه کړې وي، ښېګړې نه بعده بدۍ کوي خلکو سره، دا خو ډېر د کمینه سړي کار ده، ډېر رذیل انسان وي. ثلاثة لا یعرفون الا فی ثلاثة مواضع. دوی څه درې کسان دي، دو که پېژندګلوي غواړي، درې ځایونو کې پېژندل شي، هر ځای کې دو نشي پېژندل. لا یعرف الشجاع الا عند الحرب. کوم سړی ځان ته بهادر یي، تکړه سړی یي، دا جګړې ټیم کې پېژنده، بیا چې جګړې ټیم کې رښتیا بهادر یي، تکړه وي، که بیا نه وي د شی ته، د پېژندګلۍ په خبرو باندې مه کوه، د ډاکو باندې او لړه کېدو باندې او په اخوادیخه کېدل باندې عاجزه سړي باندې نیغېږي نه، چې کله د برابر سره پیښ شي که نه، بیا هغه ټیم کې پېژنده. څه د اوس کوم حالاتو کې ده. ولا يعرف الحلیم الا عند الغضب. دوی که یو سړی د دې دعوا کوي چې زه ډېر صبرناکه سړی یم، زړه مې ډېر لوی د سمندر وره زړه خدای را کړی ده،
صفتونه په خپله کوي. اوس یو سړی سمندر نه یی موږ به د ضرور شي کوو ضروري ده څه داسې خال د لږ چیک کړی شي ترمامیټر سره. نو دی څه غوسې ټیم کې داسې سړی بیا پېژنده یو که دا ډېرې دایي څه کوي چې زه ډېر حلیم یم ډېر صابره یم او ډېر لوی زړه مې ده. نو بیا غوسې ټیم کې پېژنده چې دي څه کیفیتونه دي او څه حالاتو کې رسي انسانیت نه وځي که نه وځي. څه غوسه ورباندې راشي دا کله کله دې حد ته وځي چې دوستانیان یې د په ویر کې شپېته کاله دوستانۍ ده نن یوې بدۍ باندې شپېتو کالو دوستۍ ختموي. ولا يعرف الصديق الا عند الحاجه. که یو سړی ته عزت ملګری کلیواله څه لرې ځای کې څه وي د مو خلکو کې عادتونه ډېر عجیبه دي. کله لرې څه پېښ شي مزدورۍ ته لاړ شي دې علاقې نه به در باندې ډارېږي غږ کوي څنګه کلیواله او ملګري غږ در باندې ډېر کوي څنګه یې ملګریه. هېڅ د ملګره درته یو مخیه یي که نه دي پېژندګلۍ ده د حاجاتو ته مخته که هغه طاقت کې وو که نه نو که دا یې درسره ونه کړو که نه بس پوه شه داسې لیا دی کې که طاقت نه یې ورشي بیا خاصې خدای نیول نه کوي.